السلام علیکم. الحمدلله مونږ ټول مسلمانان یو او یکم محرم چې هغه د نوی اسلامی کال اولنې ورځ نو د اسلامی کال اولنې ورځ ټول دنیا مسلمانانو ته ډیره مبارک شي. نن د خانه کعبه د غلاف باره کې یو ډیر دلچسپ معلومات تاریخي او داغه اعداد و شمار ویما چې دا سلسله کله نه شروع شو او د غلاف کعبه څومره اهمیت دی زموږ د مسلمانانو لپاره. غلاف کعبه د اسلام نه مخکې هم روایت دي، تاریخ کې شته. معلوم تاریخ چې کم دی نو ادا دی چې په اول ځل باندې د اسلام نه قبل از اسلام کې د یمن بادشاہ داغه نوم توبه ال حمیری د عربی لفظونه دي کو زما پکې تلفظ لږ اخوا دی خو نو معذرت کوم. د یمن بادشاہ توبه الحمیری هغه په اول ځل باندې په خانه کعبه باندې غلاف خور کړو کم چې تاریخي کتابونو کې شته او هغه د پاره یو غټه کپړه استعمال کړی و او هغه له نوم ور کړیو د کشف. بیا د یمن کې یو بل کپړه و او هغه ته به المافیر یاوي، بیا د هغې نه ولا غلاف جوړ کو. بیا په مختلف ادوارو کې مختلف کپړې به استعمالېدي، د چمړې ولا پکې یو پیره غلاف جوړ شوی دی او په مصر کې یو کپړه ده ایته قبطي وي د هغې استعمال هم پکې ډېر کړی دی. د ډیره مودې پورې به د دې غلاف چې د مصر نه راتلو او د مصر به ورله تحفه ورکوله. تاسو ته پته چې په هغې ورځو کې دومره د جازونو وسایل د هوایي نه نو دا دغه چې کومو د مصر نه به دا بحري جهاز کې رالیږو. په 1962 کې یو عجیبه واقعه وشوه د جمال عبدالناصر حکومتو په مصر کې او چې هغه غلاف رالیږو نو بندرګاه ته ډېر لیټ رالو او وخت تیر شو. دا به مخکې همیشه د حج په موقع باندې دا غلاف ورته بدلیدو چې کله د مصر نه دا غلاف لیټ راغی بندرګاه ته نو بیا شاه سعود د سعودي عرب باچا چې هغه شاه فیصل ته حکم وکړو چې دې دپاره فوري یو کارخانه جوړه کا چې دا غلاف بیا په سعودي عرب کې پخپله جوړیږي. بیا د شاه سعود چې کله شاه فیصل ته دا حکم وکړو نو کارخانه ولګوله. بیا د شاه عبدالعزیز په دور کې د دپاره یو ځان له محکمه جوړه کړه چې هغې به دا ټول انتظام دغه کو. د غلاف کعبه ته کسوام وی او په دې باندې دې کې څه استعمالیږي. د دې ټوټل وزن چې دی نو دا 1350 کیلو دی. 1350 کیلو د دې غلاف خپل وزن دی. په دې کې 1000 کیلو ریشم استعمالیږي، د دنیا بهترین ریشم استعمالیږي. په دې کې 120 کیلو سونې تارونه استعمالیږي او 100 کیلو په دې کې د سپین زرو د چاندې تارونه استعمالیږي. د ریشم چې دی د دنیا بیسټ چې کم ته A5 ټیسټونه پاس کړي هغه ریشم دلته راځي د ایټلی نه او په دې ټیسټونو کې هغوی ګوري چې د دې موټایي څومره ده، د دې تار مضبوطیا څومره دی، د دې نه رنګ اوړي کو نه وړي. چې دا ټیسټونه پاس کی نو بیا دا په غلاف کې استعمالیږي. او د سونې د 120 کیلو سونې او د 100 کیلو چاندي د تارونه چې دي دا ولا د جرمني نه راځي، ریشم د ایټلی نه راځي او دا د جرمني نه راځي. بیا په دې فیکټرۍ کې 200 بهترین کاریګر دي چې کم د خپل کار ماهران دي هغه دا غلاف باندې کار کوي او جوړوي. په دې باندې تقریبا 2 کروڑه سعودي ریال خرچه راځي. اوس خو به قیمتونه ګراني کې بیا د وخت سره نو 2 کروڑه سعودي ریال په خرچه راځي. د 2022 پورې دا غلاف به د حج په موقع باندې بدلیدو خو بیا په 2022 کې سعودي حکومت فیصله وکړه چې نه دا غلاف به اوس په یکم محرم چې کله د اسلامي کلندر اولنې ورځ په هغې به بدلو نو دا دویم کال دی اوس دا په یکم محرم باندې بدلی.
د غلاف چې کوم بدل شي او زوړ غلاف وي نو د هغې سره بیا دا وکړي چې د هغې وړې وړې ټوټې جوړې کړي او کوم اسلامي ملکونو سربراهاني یا غټ خلک یا مشهور خلک هغوی له بیا په تحفه کې ورکړي او په ټوله دنیا کې د خلکو سره دا یو تبرکي یو ډېر قیمتي تحفه ده چې هغې خلکو ته ملاو شي او هغه خاندانونو بیا ځان سره سنبال کړي نو د غلاف کعبه تاریخو چې د قبل از اسلام نه د یمن بادشاه چې کوم په تاریخ کې دي هغه نه شروع شوی دی کېدای شي د نه مخکې مې خو په تاریخ کې د هغې حوالې نشته او بیا تر اوسه پورې یو سلسله را روانه ده او دا یو ډېر ښکلی زبردست قیمتي غلاف کعبې له جوړیږي کعبه زمونږ ایمان دی چې د الله کور دی او د هغې چې څومره احترامي او څومره ښکلایي نو هغه باندې هر مسلمان خوشحالیږي امید لرم چې تاسو به د غلاف کعبې د دې معلومات خوښ شوي د یکم محرم په حوالې سره د نوي اسلامي کال په حوالې سره ما وی چې دا معلومات تاسو ټولو ته درکم کو معلومات مو خوښ شو نو کمنټ پیو کې دا ویډیو د ډیرو دوستانو سره شیر کې چې هر مسلمان ته ورسی او سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته